السلام علیکم. د یو کور مشرانو دا فیصله وکړه چې کور کې لږ کار دی نو دا به وکړو. هغې له یو مستري راوستو. مستري چې راوستو نو هغه ګډوډ بنیادونه شروع کړه، دیوال یې کوږ وکړو نو کور والا هغه وشړو. څه موده پسې بیا وی چې یاره زه دې به بیا راولو. بیا یې راوستو نو بیا هغه ګډوډ کار وکړو، یو چت یې واچو، هغې کې سورې و، باران چې وشو اوبه رابهېدې، بیا یې هغه وشړو. په څه موده پسې په دریم ځل بیا راوستو. چې بیا یې په دریم ځل راوستو نو بیا یې ورته کار وویې، هغه له کار نه ورتلو، نالایقه مستري و، پلیستر یې ګډوډ وکړو، هر څه یې ګډوډ و. درېیمه پېره یې بیا وویستو. نو چې په څلورمه پیره بیا راوستو نو ګاونډیانو ورته وی چې تا ته خو ښه پته، تاسو ته ښه پته ده چې دا دومره نالایقه مستري دي، نو بار بار چې راولئ یا خو تاسو ډېر نالایقه یې یا تاسو بې وقوفه یې. نو بیا هغوی راوستو، کوشش کوو. دا خبره مې د نواز شریف پسې نه ده کړې. هسې نه تاسو وایئ چې دا نواز شریف یادي چې درې پیرې ایستې دی او څلورم ځل یې راولي، خو صورتحال دغه طرف ته روان دی. نو الله دې په پاکستان رحم وکړي او الله دې موږ له داسې حکمرانان نصیب کړي چې کوم د پاکستان او د عوام د فلاح او بهبود دپاره منصوبې جوړې کړي. ستاسو څه خیال دی؟ سوچ پیو کې، په سوچ کې څه ګناه نشته.